शर्म करो, हया करो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, औरंगजी टाइगर, औरंगजी टाइगर। नन वसला इमरान खान په باره کې څنګه جیل کې دی عمران خان طرف نه موته هیڅ سہولت نه راغله خو زه د نرسړي حمایت کوم سنر دې بدر دې غلا چھوڑنا د غریبونو مرګلا د وجنه زه دغه حمایت کوم وګره نش په ډېر زو تر سره نن په لړزون دی او د څنګه پاکستان دی په درغلی لري کله عمران خان د څنګه پاکستان دی کچکولې د په لوز ګرځوي لور په لور څوک نه ورکوي پور غلو سره مې کورس او ژوندونو کې ډېر ګوند خو د څنګه پاکستان دی وای پسپک در سولاش په غریبانو تورش پاس ورسې چې به وګداش وا راوړي څولې وایو سه سورې اله دې روخلي د خپل دې شرمولي کوي سپې رخصتي تبي د بکله وی ویلو کې راځي خلکو مرسکی تر خپېزون د ګرانی د نو سوډي ټول عوام په درغلی لري کله عمران خان لیډر د مسلمان غلو سره مې کورس او ژوندونو کې روان د خدای څنګه پاکستان دی کچکولې د پلور ګرځوي لور په لور څوک نه ورکوي پور غلو سره مې کورس او ژوندونو کې روان د خدای څنګه پاکستان دی بای بای عمران خان سره هي کېدو چانس شته که نشته یاره ان شاء الله د موږ توقع شته لکه کوم کیسونه اوس هغه که وګورې نو خوښه بندیوان دی خوښه ناست دی کوم د ملک چې چا ملک لوټ کړی دی کوم غلري هغه ګوره موږ ګورو هغه بار کې هغه ګرځي هغه آزاد دی اوس کوم ملک سره بلکې زه به دا سوین چې دا د امت مسلمه لیډر دی هغه بې ګناه قید کې ناست دی او انشاءالله نو کوشش کوو موږ ورکړو ورسره چې هر نمبر جدوجهد دي موږ به تیار یو د عمران د رهایي دپاره عمران خان کالو کې چې لاهور ته یا اسلام آباد ته درنې ته روځي تاسو تیار یاره موږ مخکې هم نه دی مخکې چې کوم ځای کې کال کړی دی خان صاحب موږ څه دغه نه دی کړی ځان مو رسولی دی انشاءالله بیا به د عمران خان باندې که د موږ د اثر هم بهیږي که نه انشاءالله موږ به دریځ نه کوو اورکزو کارکنانو ته څه پیغام ورکړي اخره کې د ما اورکزو کارکنانو ته دا پیغام دی چې اتفاق سره اوسېږو ټول انشاءالله خان به هم راخلاصېږي د ملک به انصاف ورسي او چې خان راخلاص شي انصاف ورسي او بلکل د کوم د سیاسي مخکې د غاړې کې دوکې ګوتې مه وایو جی وعلیکم السلام عثمان اورکزی ډسټرک اورکزی سینیر وایس پریزیډنټ صحیح دی دا عثمان بھائی دا راته ووایي چې دا غونډه څه په حوالې سره په دې باندې لږه مو دا اصل کې نن سوابق جلسه دی او د خان صاحب رخایي دپاره او انشاءالله د موږ دا امید دی او کوم څه عدلیه دی هغې ته موږ دا ریکویسټ کوو چې بس خان صاحب چې کوم دی دا یو بېګناه دی یو کال یې هغه مکمل شي نو په کار ده دا د رخا شي صحیح دی اورکزو نه څومره کارکنان غلي دي یاره زه به درته ویم چې اوس هم په لارو کې څه خو را روان دي او موږ تقریبا 2-3 دن کمپاین وچلولو او شکر الحمدلله غر ته دا سره موږ دا لور اورکزي نه مڅې څه په لارې باندې ریا پر اورکزي نه به راځي څه کوار کې د مونږ اورکزي چې کوم دی اوس نه ډیفیز دی هغه څو کالونه هغه به راځي نو هغه نه بعد انشاءالله بیا روان دا راته ووایي عمران خان دپاره تاسو څومره قرباني ورکولی شي یاره که زه درته ویم خو ورکړې د قرباني تقریبا زه 2007 نه د عمران خان ورکړی یم او مخکې را روان چې کوم قسم قرباني انشاءالله موږ ورکړی دی بیا به انشاءالله موږ چې کوم نمبر دغه که شپې موږ ته کال وشي عمران خان د رخایي دپاره موږ به انشاءالله نن چې کومه غونډه ده دا د خان صاحب جلسې باندې رسوبه کې کوم نن لویه جلسه کېږي تاسو ټول ته پته دی چې دنیا عوام راوتلی دی نن څه به ویل غواړي عمران خان دپاره څومره قرباني ورکولی شي او عمران خان څه چانس یې شته که نشته دی رخایي که وګورې عمران خان دپاره قرباني دې خو څه خط نشته دی ټوله دنیا ته پته دی چې جیلونه وي که هر قسم سختیانې موږ ورته تیار یو تېر کړي مون دي او بیا به هم تېروو انشاءالله باقي جلسې کوم حالات دي انشاءالله خلک را روان دي په لارې باندې دي تقریبا او ته وایې چې خان صاحب کوم چانس دی دغه والا نو خان صاحب چې کوم دی هغه به ما ورته راخلاصوو عوام به راوچتوي دا د عوام لیډر دی عوام به راوچتوي انشاءالله عوام به خلاصوي څه به ویل غواړې نن چېرته روان یې او دا قافله کوم ځای ته روان نو نن خو تا ته پاته دی چې 5 اګست دی او د خان صاحب پوره کال پوره شو
نو هغه دپاره احتجاج کول دي بلکې احتجاج سری چې بس د ملک نور انقلاب شروع کېدل دي نو دې دپاره ټول ماشاءالله سعودیې ته ځان رسوو او نور هسې ټول ملک خبر دی ټول ملک ته کال کړی دی چې سعودي جلسې کې خپل حاضري یقیني کړو. بالکل دا کپیلات څه ټایم سره به روانې کېږي؟ دې ځای نه خو تقریبا نیمه ګنټې کې به انشاءالله روانېږي. او عمران خان څه چانس شته رهایی کېدو که نه؟ کال یې پوره شو او دا کیسونه څومره ورباندې زیات دا کوېشن که تا خیال وی د عمران یاز نه ډېر صوفیان کوي که نه نو هغه جواب ورکړی چې خو نن هم خلاصېږي چې هغه ځان خلاصوي هغه موته دپاره ناست دی نو که هغه مطابق دغه خبرې ومنلې خو نن خلاصېږي هغه خبرې نه مني نو خان به جیل کې پروت وي. صحیح. او بل دا بریکینګ نیوز چلیږي شیر افضل پلټې نه پاور کړ دې په حواله سره تاسو څه متعلق؟ دا خیر ماته دومره معلومات هم نشته خو دا دروغ دي زه وایم چې ګوهر پرون دغه ورکړی بیان چې دې کې هېڅ حقیقت نشته. صحیح. داسې منډ ګډ خبرې دي چې پارټي خرابولو دپاره کوي. کارکونانو ته څه پیغام ورکړي؟ ماشاءالله زه نن ډېر خوشحال یم د ورګزوز کمیټې ترکې څخه ورکړ راوتلي دي او انشاءالله چې دغسې راوځي نو هغه ورځ لرې نه چې ورګزي به ډېر مخکې لاړ شي او کوم قومونه چې خپل دغسې اتحاد سوي نو انشاءالله هغه به مخکې ځي. زما نامه دی ملک سعید اورکزي سابق ضلعي صدر پاکستان تحریک انصاف. سعید بھائی دا راته ووایه دا نن غونډه څه په حوالې سره شوې دی او چېرته را روان دي؟ دا نن چې کوم د اورکزي ټایګر جمع شوي دي کوهاټ کې نو نن ورځې باندې خان صاحب یو کال مخکې بې ګناه اریسټ کړی شوی و هغه سټیل جیل کې دی نو د ثوابي په مقام باندې یوه درانه جلسه کېږي څنګه کې د پاکستان تحریک انصاف ضلع اورکزي ورکر تاسو ګورو چې ګڼ تعداد سره راوتلي دي هغې جلسې کې شرکت کوي او د خان صاحب د رهایي مطالبه کوي. صحیح دی. بل دا راته ووایه عمران خان سره رهایي کېدو چانس شته که نه؟ انشاءالله چې د عمران خان رهایي چانس 100% په دې وجې باندې دی چې هغه بالکل بې ګناه دی یو کیس داسې نشته چې هغه کې قصوروار وي خو چې څومره کیسونه دي ټول بې ګناه دي. تاسو وکتلو 202 کیسونه یې ورباندې هغه کړي او اچولي وو هغه کې ګڼ کیسونه چې کوم دي هغه کې ضمانت شوي دي او څه کیسونه داسې دي چې هغه بالکل فارغ کړی شوي دي نو دا اوس کوم کیسونه پاتې دي دغو کې څه دم نشته دی خو دیو یې سره موږ سره ډیل وکړي او خان صاحب هغه یې چې زه کله هم ملک باندې او په عوام باندې خپله مطلب ازادي اظهار چې کوم دی رایه دی هغه باندې زه کله هم کمپرومایز نه کوم تر څو پورې چې زه مطلب ما سره دا خبره منلې نه وي چې موږ خود مختاره یو آزاد قوم یو نور پورې زه جیل نه وځم. صحیح دی. عمران خان په تاسو څومره قرباني ورکولی شي مزید؟ عمران خان دپاره مخکې مو ورکړي دي بلکې عمران خان دپاره نه دي عمران خان قوم دپاره قرباني ورکوي او مو د عمران خان سره شانه به شانه ولاړو. هغه په 73 سال عمر کې په دې ګرمي کې جیل کې بندیوان دی هغه یو شاهانه زندگی تېره کړې دی هغه تاسو ګورو چې یو کال نه هغه د مختلف قسمه ظلم بربریت فسطیت مقابله کوي روانه دی نو مو په دې وجه باندې خان صاحب سره ولاړو مو خو خود بریګاده مو ورګارو چې ټول پاکستان خان صاحب سره ولاړو. صحیح. د اخره کې اورکزي کارکونانو ته څه پیغام ورکړي؟ اورکزي کارکونانو ته زه اول خو شاباسکی ورکوم بیا دا پیغام ورکوم چې د خان صاحب کوم تحریک دی ازادي تحریک هغه کې شانه به شانه خان صاحب سره ودرېږو او د چا خبرو کې رانه شو د چا هغه کې الزامونو کې چېرې دا مطلب خان صاحب سره څوک نشته دي الحمدلله خان صاحب سره د پاکستان عوام چې کوم دی دا 80% نه پاسه ولاړ دي نو زه اورکزي ټایګر ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خان صاحب سره شانه به شانه ودرېږو او کوم د ازادي تحریک دی کې ورسره بڑھ چڑھ کر حصہ وکړو. تاریخي جلسه ده د خان صاحب رهایی دپاره او ان شاء الله مو دا امید ده چې څوره پاکستان دی ان شاء الله کراچي نه لاهور نه سین نه هر یو ځای نه ورته ګاډي کپلې روانې دي او ان شاء الله مو روانې ټوله دنیا ده کس. عمران خان دپاره تاسو څوره قرباني ورکولی شي؟ یاره ان شاء الله دې نه مخکې مو ورکړي دي جیلونه مو تېر کړي دي بیا دپاره هم تیار یو بیا دپاره هم تیار. او بل دا راته ووایه چې عمران خان رهایی کېدو څه چانس شته یا نه؟ ان شاء الله دا جلسه څه وشي که نه د مو والا لیډرشپ هم پاته ولګېږي چې څومره اوبو کې دي څومره بار دي او هغه نه علاوه د مو والا خپلو خلکو پاته به هم ولګېږي چې د خان صاحب سره څومره مینه دی څومره محبت دی. عمران خان تاسو ته کال وکړي په انډیا کې احتجاج د اسلام آباد کې تاسو تیار یو؟ بالکل ورته 24 غنټې نه څه مکمل کال هم ورته تیار یو. خپل کارکونانو ته څه پیغام ورکړي؟ بالکل ورکوم څنګه مو راوتلي ان شاء الله او همدغه شان د تاسو ته مو دا ریکویسټ کوم څومره د پی ټي آی کارکونان دي چې نن
څنګه موږ وطن دی غرمه مو نه لیدلې همدغه شان تاسو ته هیڅ کار بار پرېږدو دا د مو مستقبل ولا مسله ده دا د مو بچو ولا مسله ده څوره کارکونان ټول همدغه شان ته اتفاق سره وځو ان شاء الله دي کې به د مو مستقبل وي. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په 5 اگست باندې په تیر کال عمران خان لیډر امت مسلمه هغه نیول شو یو ناجایز او ناحق په بہت کیسونو کې او هغه په 5 اگست باندې چونکې کال پورا شو نو هغه په وینا باندې هغه جیل نه یو خصوصي پیغام ورکړو مرکزی کابینټ ته بیا صوبایي کابینټ ته نو هغه په حواله سره بیا په ثوابې باندې یو غونډه کیږي او دا داسې غونډه لري چې لکه څنګه پی ټی آی و کابینټ دي مدر وینګ دی آی ایس ایف دی یوت دی خو دې سره دین زیات د عوامم ورکه اهم کردار دی ځکه چې دا یو حقیقي ازادي دی او دا یو داسې لیډر دی چې دا د صرف پی ټی آی نه دی دا د امت مسلمه لیډر دی د پاکستان لیډر دی او د عوامو لیډر دی. بل دا راته ووایه عمران خان کال پوره شو رهایی کېدو څه چانس شته یا نه؟ بله لار نشته حکومت سره رهایی نه علاوه بله لار شته نه ضرور به رهیږي خو بس بعض کیسونه دي او خپل لغه کې و هغه هر مني نه ډیل کوي نه نو ضرور به رهیږي. اورګزو کارکونانو ته څه پیغام ورکړي؟ اورګزو کارکونانو ته زه ټول نوال شکریا ادا کوم چې هغو څومره ډټ کټ مقابله وکړه په الیکشن کې بیا هغه نه بعد اوس لکه په دې حالاتو کې د جون جولای اګست سخته ګرمي دی او دا حالات تاسو ګورئ د کیمرې په نظیر سره چې د کیمرا سره تو کې وی وګورئ څومره په ګان ته تاسو وروتلي دي الیکشن په ټیم کې دغه کپونه په سر وترلو وروته وټي واچول او یو ګرځیده او دا نشانه بلټولو چیرې کوم نشان دی نو زه شکریا ادا کوم او ډټګیرنه ورکوم چې ان شاء الله د عزت د ورکر عزت کوم دی داغه وقار به ساتي.